چې یو سړی هغه یو کم 100 قتل کړي او یو کم 100 قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالم دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغلی دی ورته حضرت زه یو کم 100 قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ چې بنده کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلی ورکشه مخنه می پناش دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا شیخ نیم دا سټوالو مړ پلار روان دی نو بیا وسړ کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دی او دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما 100 قتل کړي یو مې اوسو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباسم. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه ویل هغه مخامخ د نیکانو کلی دی دې ته ورشه پاک خلق پکې اوسېږي او هلته به توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دی روان شو لاره کې ولا مرګ راغی او ساعت قبض شو ساچې ته وطنو د سینه د هغه نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار چې ساعت وته د رحمت او د غضب ملایکې ولا رالی د غضب ملایکو وی چې روح وروسي جین ته 100 قتل کړي د رحمت ملایکو وی د اراده د توبې کړې و مونږه روح علیین ته د دواړه قسم ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مکوای دا سره وګورئ چې د کم ځای نه را روان دي ا د قتلونو ځای تر هغه ځای لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دي تر دغه ځای لار ناپ کوي. کله نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکې دی اوسي او کله قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکې دی اوسي. ملائکو ناپ شروع کو او الله دا نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې نو د رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح یغي واغستو علیین ته خالی په اراده ته توبه لیکن چې صداقت سره پرشتیا سره حدیث کې راځي یو سړیو چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي. زامنو ورته ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان په اخلاص کړ د دې وجنه چې خدای ته پیش نشو چې مرشو زامنو اوس وځولو او ایره په هوا کې باج کړن خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابع جوړولې نشي جوړې کا ځان ته پیش کړ
چې دا وصیت دی ولې کړو د سوځولو ویل خدای ته مې لیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کړم الله ورته زه چې ته مانه دومره یریدې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلې سړی